پاکستان کرکټ ټیم افیشلی د T20 ورلد کپ نه بهر شو د کمی خبر نه چې مېره کېدله هغسې وشو یو طرف ته وایم ښه وشو چې پاکستان کرکټ ټیم د T20 ورلد کپ نه بهر شو په تاسو کې به اوس ډېر کسان غوسه هم کوي خفګان به هم کوي چېرته تا څنګه خبره وکړه زما نه به ډېر زیات څوک خفه نه وي په دې خبره باندې چې پاکستان کرکټ ټیم کم چې موږ د ډېر وخت نه داسې لګیا یو سپورټ کوي ډېر زیات غلطۍ دي چې په هغه باندې موږ خبره راښکله موږ بالکل هغه اګنور کړې بیا هم موږ د پاکستان کرکټ ټیم سپورټ کو بیا هم موږ بابر اعظم سپورټ کو خو خفه پې یم خو دا خبره زه په دې وجه باندې کوم چې پاکستان کرکټ ټیم سره ښه وشو چې بهر شو هغه په دې وجه چې موږ اوس په USA باندې به ډیپینډ کوو اوس به موږ په آیرلینډ باندې ډیپینډ کوو چې صبر وکړه آیرلینډ مال میچ وګټي د USA نه نو زه بیا کوالیفای کوم زه سوال کوم باران ته چې یا الله باران ودرې زمونږ ټیم اوس دومره کمزوری شو چې موږ به اوس په نورو ټیمانو باندې ډیفینډ کوو چې صبر وکړه دا مال میچ ګټي د دې نه بعد به زه د آیرلینډ نه میچ ګټم بیا به زه وځم او بیا به هلته مقابلې کوم چې مطلب موږ په بل چا باندې اوس ډیپینډ شو په بل چا باندې هغه مطلب د بل ولي پسې سپوږمۍ ګورو میاشت ګورو د اختر چې صبر وکړه نور په خپله باندې زه خو د کار نه یم نور په خپله باندې زه څه کولی خو نه شم ډېر کسان به اوس خفه کېږي په دې کې چې یاره دا څنګه خبرې کې خو دا حقیقت دی تاسو دې ټیم ته وګورئ څومره ډېر زیاتې موږ خفه کړو په دې خبره باندې چې یاره د کم وخت نه موږ لګیا یو دا ټیم سپورټ کوو دیو خپلې غلطۍ نه ختمې نه کړې دیو خپل چې کوم هغه امپرومنټ دی هغه په ځان کې رانه وستو او د اوسه پورې موږ لګیا یو بیا به هم سپورټ کوو بیا به هم سپورټ کوو خو اوس دا تنقید او دا خبرې زه په دې وجه باندې کوم چې پاکستان کرکټ ټیم موږ له څه وکړه او موږ ته څه راکړه دومره ډېر زیاتې خفه کړو چې دا ډېر وخت بعد پاکستان کرکټ ټیم په راوند کې بهر شو مطلب کوالیفای سوپر 8 ته ونه کړه کوارټر فائنل سیمی فائنل ته کوالیفای ونه کړه ډېر وخت بعد چې کمزور ټیم به پاکستان نو بیا به هم کوارټر فائنل ته کوالیفای کوله بیا به سیمی فائنل ته کوالیفای کوله فائنل ته بوتل دا ځل په دې ټیم باندې شوي دي نو څه پې شوي دي په دې کې دننه څه روان دي ګروپ بندیانې پکې روانې دي بې اتفاقي پکې روانه ده که څه وجه ده نو وایم ښه وشو هلته بیا په کوارټر فائنل کې یا میچ بېللی یا په سیمی فائنل کې میچ بېللی واپس را بهر شوي د دې ټیم دپاره به اوس موږ دعاګانې مو بیا هم کړي سپورټ کړی هم دی بیا هم سپورټ کوو همیشه دپاره خو خبره دا نه ده خبره دا ده چې ته به په نرۍ سره میچ ګټې ته به په نرۍ سره که بیلې هم په نرۍ سره وبېله خو داسې طریقه باندې پاکستان کرکټ ټیم ما سوچ هم نه وکړه چې پاکستان کرکټ ټیم به داسې وځي خیر بهرحال زموږ دپاره خو دا ښه خبره ده چې افغانستان کرکټ ټیم لوبډله زموږ سره موجود ده هغه به سپورټ کوو الله دې هغې ته کامیابي ورکړي محنت یې کړی او د دې محنت صله د افغانانو الله پاک ورکړي ملاویږو نوي ویډیو کې تر هغه دمه الله کې اجازت د الله په امان